واده دی او د واده ړومبی شپه ده. الله اکبر کو د کټه ودنګل ناوی رونی ورستون چرتا ورته او بیبی په یو زړه کې دوه محبته نزایږي یا به تا سره محبت کوما او یا محمد رسول الله سره. خوب می ولید چې زما محبوب په وینو باندې رنگ د احد په میدان کې پروت دی. ناوی ورته وی چې حنزله ما خو په رڼا کې لیدلی یم لی د واده ړومبی شپه دې ده سمله د الله بنده په ژوند کې دا شپه ډېره د خوند او د مزې وي سمله ورته یو ناوی والله کټینګېدی شمه اناوی ورته وی چې ما خو په رڼا کې لیدلی یم نه نو که ته لاړې ولته شهید شوی نو زه به د قیامت په ورځ څنګه پیژنم چې دا زما خاوند دی. نو حضرت حنزله لستوڼی وشلولو ویل بیبي وګوره د قیامت په ورځ د محمد رسول الله د نشان لاندې چې د چا لستوڼی شلیدلی وي دا به ستا خاوند وي. او منډې لاړو جنگ شروع کړ. چې جنگ شروع کړ حنزله مو لګېدو انا لله و انا الیه. حضور علیہ السلام حکم وکړو چې د احد شهیدان غسل مه ورکوئ خپلو کپړو کې دفن کړئ. جبریل راغی وی یا رسول الله حنزله ړومبی شپه د واده وه د کوره چې راتلو غسل یې نه و کړی نو ما ته الله حکم کړی چې حنزله له به ملایکې غسل ورکوي. اوس حدیث کې راځي د حنزله نوم چې محدثین ذکر کوي نو حنزله غسیل الملائکه هغه حنزله چې ملائکو ولا غسل ورکړی. عزیزانو د عشق دا مقام دی چې په عشق کې قربان شي ملائک بستا غسل کولو لراځي. او عاشقی لنډ غوندې تعریف دی لنډ. حضرت ابو هریره عاشق په تمام روایت د حدیث کې د ابو هریره نه زیات روایت چانه نه دي منقول. ولی ځکه چې لیونی روټه جامې اوبه نه خوراک سکاک دې څه دی د خدای بنده زما خوراک تمام تن میں د رنجو پسې روړوي تمام تن میں د رنجو پسې روړوي خو په ما د تورو سترګو یو نظر وي. زما خوراک د ستورو سترګو یو نظر دی بس چې راته وګوري موړم شم تندم لاړه شي لباس بستر خوراک زما دا شوق می دا دی چې زما سینه او د محمد رسول الله حدیث په لیکل کېدل سترګو می د چهره انور ته کتلې د په خوا کې اوسېدلې دا نشو. عزیزانو واوره او په کلاو غوږونو واوره سنیان منیان نشتا سنی توب تاسو پیژنئ نه سنی څه پیژنئ ماما سنی توب
یو کلی کې مې تقریر کولو 2 غنټې تېرې شوې ما لکه څه پوه شوې ویل لږ خوب راغلی او که بیا دې مهرباني وکړه مادي ته سني څه نه په سني او نه په مني نه پېژنې بس بھائی نماز آمدئی وہ نماز دا کے پوچھنے ساڑھے نانے دے وقت کوجا پڑے ہے گھر کوجا پڑے ہے او مسلح بھی پڑے ہے گھر تو او میں نہیں جاندا ہے دیاں باریکانو کوجا نماز مسلح پڑے ہے گھر تاسا موز تاسو پوئی گئی نا دعوی سر در توائر چه د مونز غرض تروسه مونز گزارو نده پیجندله د اسلام غرض تروسه پوری مسلمانانو نده پیجندله او کم سڑے چه د شی غایه و غرض نه پیجنی پاگه فیده نه مرتب کی بلکل جنازه غرض سده اگر روز میں یولوی بزرگ تاوی مای پیمانی وی جنازی خود ډیری کړي ویلاو مال دې ځکه دې نری غوندې درد پیدا شوی چې دې مړي سره به بیګاله څه چل کی ول نه ویلی مې دي چې خدای یې بخي مال دې ځکه درد کړي دې کنه درد نه کړي ما جنازه نه ده شوی ور کوي دا امامان الله چې دې ځکه دې نری غوندې درد کړي دې به غونه مزه غر کی غرق دا چاچی دا جنازی منکو دالا غرقی دا بل ورز غیبی جنازی چکے دی دعاو کئی خدای محی جنت وکی دا قسم پا خدای چو طول فرائد دوکاو و ایمان در تیم چه زبانی جمع خرچ تاسو پوئی قسم پا زخو صفا خبرک آغا جنازی لازم چه دازے میں ورسر نرے درد کی چه دیزے میں نرے درد نہیں کرے ورزم امنا کلار شمنیت نتاڑب نہیں دیزے دے درد نکو دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے اسلام غرض تسنتے جنے اسلام ستوی اسلام سمانا شیعگان زانتا مومنان وی مالکا مومن ستا وی مومن مانا امن دینے والا امن دینے والا مومن دیتا وی بل امن ورکول مومن دا مانا اسلام سمانا گردن نهادن من احکام اللہ تعالی و رسولہ دا خدای و دا رسول حکم تا گردن نهاد کے دل ایمان ستوئی وہ طالبان یہی تاسو لکا طالبانی تو طالبی ایمان ستوئی شرم پکار دے ایمان نہ پیجنے اسلام نہ پیجنے دا باز گل کوتا کی شیطانت لہو خطک رہے بجلیگر مولا باندے ڈس کولو پراپیگنڈے لہو خطک رہے پتا صبح ڈس کی گی پا ما بن کی جنازے بمکوم ٹول بمردارے گئی انشاءاللہ العزیز ما سکار دے ما دا پاکستان دا ټولو صدرانو پسې دعاګانې وکړې ضیاءالحق لاړو خدای دې وبخښي زه د ضیاءالحق لوی برخلاف وم په دې جماعت کې مې په دوو ټکو یې برخلاف وم اقتدار مې ته نه غوښت دا مې ورته وی چې د اسلام نوم چغې مه وه دا چغې مه وه بل دا چې ملا پسې دا د سود د زکات پیسې مه ګرځوه
ملیان راته خسیان کوا ما دا دوه ټکي چې مړ شو په ایمان درته وایم چې ټوله ورځ ورپسې دړنه خفه وم دړن زمونږ ټول اختلافات ورسره ختم شي الله دې ورته معافي وکړي سره د ټولو مرګرو څومره چې په دې جاز کې کړی شوي دي خدای دې ټولو بخي حدیث کې راځي اذکروا محاسن موتاکم د مړو نیک خصلتونه یادوئ چې سړی مړ شي مړي پسې به بد نه وی دا شرن ناجایز دي زما په خبره پوهېږي خبره لاړه خدای پوهېږه او کار یې پوهېږه اوس سوال د ملک دی سوال د ملک د بقا او د سالمیت دی عزیزانو شیعو ته مو وایئ سنیانو ته م ویم نور فرقو ته م ویم که پاکستان و تا او زه به سره د دلایلو جنګ مکو که پاکستان نه و زمونږ ملک نه و نه به سنی او نه به شیعی زما عزیزانو دعا کوئ چې خدای دا ملک باقی پاتې خبره د ملک د سالمیت او د بقا ده مونږ د ملک دشمنان نه یو علماء دیوبند اول هغه خلق دی چې پاکستان جوړ شو مولانا حسین احمد مدنی نه تپوس شو هغه ووی چې جوړ شو نو دعا ورته وکړي چې الله یې سالم لري اوس او الله یې تر کافي مودې پورې وچلي دا د مولانا مدنی الفاظ تاسو خیال راغی نو عرض مې دا و عزیزانو چې سوال دلته د ملک د بقا او د سالمیت ته سوال د چا شخص پورې نه دی ضیاءالحق کلارو دعا وکړي چې الله یو صحیح نماینده د هغه په ځای مونږ ته را پیدا کړي چې د دې ملک قانون قرآن کړي ما ته وګورئ تر هغې به یې پرېږدو نه که فوجیان وي او که غیر فوجیان وي چې تر څو پورې د دې پاکستان قانون هم قرآن کړی تیار یې دې ته زمونږ ټوله جګړه به دې دپاره چې د پاکستان قانون قرآن شي عزیزانو شهید څه ته وایي دا باس با سبا 12 بجے کوټای کې بیا جلسې تاسو به مهرباني کوئ راځئ به ما مریم خوږېده خو تاسو کې څوک ولیان ناست دي نو خدای اوس به ځئ کم خوا لاس اوچت کړئ لاس اوچت کړئ ګوره ما ته یو منټ لاس کوز کړئ خدای ته وګورئ چې د خپله لاسه د هغې جلوسونه کامیاب نه کوي ای خو مونږ سره جګړه په دې ده چې زمونږ جلوس کې له 20 کسې او ټول خلک تاسو رانه دغه کړه غلي وځئ او نیغ کورونو ته ځئ چې هغې مو 8 کسې او ځان باندې رایخي وایي وهئ ځان ځئ خدای مو